بعضې خلک هسې مولیانو سره عناد کوي. یو سړی د اسمبلی ممبر و یو وخت کې، نو ما ته یو سړي خبره کوله، وی چې موټر ته وخت دا ممبر صاحب، نو وی دې سړي داسې 16 سویلې وکړه. وی ما یې تپوس وکړه چې لکه دا 16 سویلې دې ولې وکړه؟ ویره دا مولوي صاحب ممبر شو او چې دې موټر ته وخت زړه مې سوځي، قسم په خدای زړه مې سوځي زړه. او ما ته په خپله یو سیکرټري ریټایر دی اوس، هغه وخت کې سیکرټري و د یو محکمې، زه ورسه ما دوست و خو د مولیانو مخالف، دا د مجلس عمل دور و. زه ورغلم کېناستم، سیکرټري صاحب تا ته د دې مولا نه څه تکلیف دی؟ تا نه تپوس کوم، تا به دې بیګار شته؟ وی نه، قسم دې دا د هغه الفاظ و. وی یو وخت کې زه په ابټاباد کې ایسی وم، ایسی، او یو منسټر یې یاد کنه تیا غلی ته ته وی ما ته وی چې دومره پیټه شراب ورسوه، دومره دا شی ورسوه. وی قسم په خدای مونږ له بیګارونه کول، او قسم یې وخوړه چې د مړو چې مړی بیا شو د هغې کفن دفن د هغې سخاته پورې به مونږ د رشوت پیسې را جمع کولو دا موله کړې. مې د مولا طرف نه در باندې دا ډیمانډونه شته؟ وی نه. مولا چې ته خط لیږي څونه په طریقه راته خط لیږي، ګوره بسم الله ولیکي، السلام علیکم، ممنون فرماوي، څومره په عزت. او مې دا خلک چې برالل او په بوټ پې ستا دروازه وواله، نیغ به ورته ولاړ وي. مې اخر ولې دا مولا دې بدي شي؟ تا ته د مولا نه څه تکلیف دی؟ وی سم نه، زمونږ عزت کوي، زمونږ قدر کوي، په مونږ هېڅ بېګارونه نشته. نو مې اخر تکلیف څه دی؟ وی تکلیف دا دی چې مړه دا مولیان پرون زمونږ جوماتونو کې ناست وو، زمونږ وظیفې ډوډۍ به یې خوړې، اوس په دې غټو ګاډو کې ناست وي، قسم په خدای اړه مو سوځي. میړه نه خدای دی هغه بل ځای مو سوځوه، ادې مو خدای وسوځوه. د خدای ظالمه ولې سوځي؟ خوله دې ولې سوځي؟ څه چلو شو؟ یعنې د پیغمبر په مو سره چې کوم ناست دی او هغه له خدای مشري ورکړه، نو ستا اړه سوځي؟ دا ولې؟ دا عناد. اسمبلی ته د مولا څه ضرورت دی؟ ستا ورته څه ضرورت دی قڼه؟ ستا ورته څه ضرورت دی اسمبلی کې؟ ضرورت خو د مولا دی چې ما د دین خدمت وکړي، ما د دین دفاع وکړي. تاسو خو ډېر خوش قسمته یې چې تاسو ته د مولانا قاسم صاحب غوندې شخصیت خدای په قسمت درکړی دی. حافظ صاحب هم پاس کړی دی. حافظ صاحب تاسو پاس کړی دی، بلکل کمال کړی دی. او مولانا قاسم صاحب هم څنګه چې ما د ورور افتخار خان تاسو ته خبره وکړله، نو انشاءالله دا خو الیکشن څو ورځې لپاره ملتوي چې ملتوي نه و که نه، نو تاسو به دا سولکې لیدلې وي چې په دې سړي به یې د لاړ وړی وي انشاءالله. دا مسلمانان دي، دا نیکان دي، دا صالحان دي، دا واړه دا ټول دا به انشاءالله ټول د مولانا قاسم پټکي اوچت ساتي. ګټه زما په دواړو کې ده، خو په یو څیز نه ګورې. هسې نه چې ته وایې مړه که پاس کېږي پیل کېږي، نه پاس کېږي به، چې صرف دومره وشي چې دا د مولانا قاسم په سر کوم پټکې دی چې دا خړ نه شي، او د محتمم باباجي صاحب عزت د هغه د وفات نه پس هم برقرار پاتې شي که خیر انشاءالله. نو کوې به انشاءالله داسې کړه ټول ملګري، الله مو خوشحاله که، الله مو برکت نصیب که.